ګوره ګرانو کتونکو هلته کې زما نوم ډیټا هر څه به ولیکلی شي دا مشین چې کوم دی نو دا تاویږي الف خان او دا مشین به تاویږي او بیا به چې کوم دی زما چې دننه څه کوم سیسټم دی نو ګوره دا د دې خلکو دپاره یو ډېر لوی غنیمت دی چې کراون لګولی دي دا یې لګولی دي دا ښي طرف ته دی که شدت طرف ته دی دا دې کې دا لیټسټ سیسټم دی ګوره دا تاسو که چا دی دا تاسو کوئ که نه دې باندې تاسو ګورئ نو هغې کې هم شته دی دا سیسټم دی دې کې دا لیفټ رایټ هر یو شی پکې دا څومره چې تاسو غواړئ برایټنس غواړئ دا مکمل لیټسټ سیسټم کې راغلی دی دا ګوره دا سیسټم کې دا تاسو شته یوازې موږ سره دې کې سی بي سي هم کېږي سی بي سي ټیم کېږي ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ دغه سی ټي هسپتال کې چې څنګه ذکر کېږي ډنټل یونټ ته راغلو په ډنټل یونټ کې یقینا یو دوه درې څلور بره به هم خیجو پنځه لکه دا وګورئ چې دا مشینان لګېدلي باقاعده دا ډنټل د غاښونو دا ډېره ښه خبره ده چې دلته کې هغه ټول سهولیات شته نو دا ته زه پریکټیکلی نن خیر خپله پېژنګلو راسم ډاکټر طاهر فاروق نواز مې نامه ده چیف ډنټل سرجن مې دلته ایچ او ډي یم او د ایم ایس صاحب خصوصي انټرسټ په وجه باندې دلته زمونږ ډنټل یونټ د کے سی ډي د لیول برابر کار شروع کړی دی الحمدلله مونږ هر یو پروسیجر دلته کوو ایم ایس صاحب دې دپاره مونږ ته او پی جي بره ولګوله آرتوپینټوموګرام هغه سره دته ټول نظام ایکس رے راوځي په یو ایکس په هغه باندې یو کې سی ډي کې دا یو دلته نور په یو هسپتال کې نشته اچھا د دې نه علاوه یې راته د ډنټل چې څومره میټیریل دی که د فیلینګ دپاره دي که د آر سی ټي دپاره دي او که د ډینچر یا د برج جوړولو دپاره دي هر یو شی راته اویلیبل کړی دی زموږ په یو غږ باندې د لبیک وایي او ټول کارونه دلته الحمدلله پهله او پی ډي دلته د ایم ایس صاحب نه مخکې صرف ایکسټرکشن به وو او اوس مخکې به او پی ډي وه 70-75 اوس 150 پورې رسي دلته انکیجمنټ ایریا ډېره ده خو مخکې داسې کارونه نه کېدل لکه څنګه چې دا اوس خوشحاله یې ډاکټر د ډاکټر نه خوشحالي که نه لکه دا یو غټه خبره چې مریض ته سهولت وي که نه پیشنټ هم ډېر سیټسفاید دی او دومره فلور روانه ده چې یو کانټ امیجین دیٹ از ا ویری انټرسټینګ تھنګ دیٹ کیټیګري ډي هاسپیټل ورته ووایه لکه دغه بل چې د کے سی ډي برابر اکوپډ هم دی سټاف هم شته او کار هم کېږي زبردست ښه ګرانو کتونکو دا خبرې په دې باندې کوو چې لکه اچھا ورسره مارننګ شفټ او ایوننګ شفټ زموږ بیله بیله کار کوي دا مخکې نو دا مخکې نه د سره شروع کړي په دې نه مخکې نه و ایم ایس صاحب شروع کړي دي مخکې دا ایوننګ شفټ نه و اوس ایوننګ شفټ کې هم هماغه شانته کار چې څنګه په مارننګ شفټ کې ایون د چوټۍ په ورځ هم اتوار په ورځ باندې هم کولاوي که څه مریضان یا هم په اتوار په ورځ هم کار کېږي نو ګرانو کتونکو زما د خبرو سره به تاسو اتفاق کوئ او ایم ایس صاحب خو ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي او بس دا د دې خلکو یو عجیبه شانتي وي خو زه یم دا به د ایم ایس فارودین صاحب تاریخ لیکي د جون نه پس چې کوم دی چې یو داسې ایم ایس په دغه هسپتال باندې راغلی و چې ډاکټر هم صفت کوي نرس هم صفت کوي کلاسپور هم صفت کوي سویپر هم صفت کوي او زه هم صفت کوم چې ګوره ایوننګ مارننګ دا هم سره دغه رالو او مخکې چې کوم دی دا سیسټم نو چې کله راغی هغه دا خلکو ته کوم سهولت دا زه د ډنټل د شعبې خبره کوم چې ډاکټر صاحب په خپله خولې باندې وایي نو الله پاک دې دا جذبه هم دغه شانتې لري زموږ سره ښه ګرانو کتونکو هغه ډنټل وارډ نه روختلو او دا نیو ډنټل یونټ دی بله یو یونټ چې کومه ده نو بره جوړه کړې ده نو دلته کې یعنی یقینا چې راننوځي یخو هم دی کار پکې لا روان هم دی دا وګورئ ډاکټر صاحب لکه د دې یونټ سره به نوره څونه بهتري راشي یو خو هغه بهتري ده هغې کې تاسې پته وکړو نو دا خو به بیا ډېر رسي د دې سره مونږ چې د کم لږ دی خو که راشئ یو منټ درته وښیم دا زمونږ د پراسټیټک ډپارټمنټ دپاره آلریډي واش بیسنې لګولې ټیبل لګولې په دې کې مونږ چې ناپ والو بیا په دې کې به مونږ ډنچرې جوړو غاښونه به جوړو دلته نور یونټ را روانې دي یو یونټ لپاره هغه مخامخ وګورئ که نه سیسټم ورته جوړ شوی دی خو صرف او صرف د دې به یونټ اوس را روانې دي یا راشي به انسټال کېږي داسې زموږ سره دلته د نوې ایکس رے هم ده او سره د یونټ دغه هم دی انسټالیشن پروګرام هم دی همداسې دلته زموږ سره دا بله ایکس رے ده د یونټ انسټالیشن پروګرام هم دی دا جیپنیز یونټ یې راته لګولی دی زبردست کار کوي او ورسره کمپریسر هم دی
او دلته هغه پی جي چې ما لاندې درته ذکر کولو دا زمونږ لیټیسټ دا یې ګوره او پی جي ایکسرې شوې ده دا هغه او پی جي ایکسرې پې باندې شوې ده دا د ټولو غاښونو دلته دغه د او پی ګرانو کتونکو دې وخت کې پریکټیکلی دا چې اوس دغه بله نوې یونټ راله نو هغې کې پریکټیکلی چې کوم دی زما اکسرې کېږي او الریډي په غاښونو باندې ډېر کمزوري وي خو به هر حال داسې غوښه پې نه شو خوړی که نه نو په دې باندې به ګورو ډاکټر صاحب ښه او دا چې کوم دی نو دلته کې خپل ټیکنیشن دی د دې مخکې لاړ شئ داسې لاړ شم نور لاړ شئ ښه دې ځای ته دې ځای ته دلته به اوس تاسو STD والے نام لیکي او تاسو ډیټا به لیکي او دا هغې نه پوسته به دلته دا ایکسرې باندې تاویږي ته به ټول نظام ایکسرې راشي هلته داسې یو مشین چې هغه مونږ به کم هسپتال کې او دا کم هسپتالونو کې نور داسې دلته خو مطلب چې موږ سره صرف په KCD کې دا فیسیلیټي شته ښه او نور دلته به د هسپتالونو کې صوبې کې یو بیا هسپتال کې هم نشته په یو صوبه کې په یو کې هم نشته دي ګرانو کتونکو لکه نه په شیرپور ډریننګ هغې کې به یې که نه دا وګورئ جي دا تاسو وینه دې وخت کې زه بالکل چې کوم دی نو راځم پته نه لګي خو زه په خپل دغه باندې ولاړ یم چې ډاکټر صاحب راته ووایي چې زه ټیک ولاړ یم ټیک نه یم ولاړه دا دی ښه نو دې وخت کې ښه تاسو رامخکې شي هینډل ونیسئ هینډل تاسو ونیسئ پیج وخته کېږي یو شان ودرېږئ یو دې باندې بیټ وکړئ چکو لګوئ دې باندې چکو لګوئ دې باندې زنه کېږي په دې باندې چکو لګوئ نه سر باندې ټیټوئ سر بالکل نه بالکل ریلیکس ودرېږئ ټیک شو دې لایټ ته ګورئ په دې باندې ټیک شو په دې باندې ماشین به تاسو نه تاویږي خوله باندې په سان اخلي سپېږمه باندې وسال Ready? راشه د دې یو خبر دا هم د چې د کې سیپ ایکسلم کې سیپ ټیم کې سیپ لیټل کې پی ان اس ام کې کمل د دې بل فنکشن هم شته ها صحیح ده دا ایکسترا چې موږ څونه غاښونه لګولي دي څونه دي دا به راته اوس غونډ وښیي دې ته وګوره ګرانو کتونکو دا تاسو کتل چې دې وخت کې دننه کم صورت حال و نو هغه ته ډاکټر صاحب دغه کل به دغه ځای کې خو زه دغه ده وګوره او فل ډیټا ستاسو کنټرول آنلاین سیستم دلته تاسو انچارج یې زما د ټیکنیشن او ډاکټر صاحب دی که نه نو به ډاکټر صاحب لاندې نه چې مریض ولېږي دلته کې ضرورت دي دا ګورئ تاسو دا ستاسو دا درې ته کراون لګولې دي دا لګولې دي دا ښي طرف ته دی که شدت طرف ته دی دا کې دا لیټیسټ سیستم دی ګوره دا تاسو که چا دی دا تاسو کوئ که نه دې باندې تاسو ګورئ نو هغې کې مشته دی دا سیستم دی دې کې دا لیفټ رایټ هر یو شی پکې دا څومره چې تاسو غواړئ برایټنس هغه دا مکمل لیټیسټ سیستم کې راغلی ده دا ګوره دا سیستم کې دا تاسو شته یوازې مثلا دې کې سی بي سي هم کېږي سی بي سي ټیم کېږي مختلف هغه دي دا ګورئ چې کوم شی تاسو غواړئ هغه دې کې ماشاءالله شته دی او بالکل لیټیسټ ماډل دی دا هغه څه لارج کوم شته دی خو دومره لیټیسټ نه دی اوس خیرن دي څه دي دا دې لپاره بس دغه هم راکېږي که نه چې صفا کول یې دا به ډاکټر صاحب په اوپینین ډاکټر صاحب اوس ایکسرې نه زما د غاښونو تا ته څه دغه دی اوس په دې کې دا وګورئ که نه تاسو په د یو سایډ باندې د لیفټ دی که نه
دا لیفټ دی په دې کې ستا لیفټ چې کوم لوور 6 دی ادي ایستلې دی دا ګورې که نه دا خالي د نور غاښونو د راتاو شوي هم دي که دا په ټایم تاسو د غاښونه لګولي وای نو دا به راکاږېدلی نه دلته د بریج لګولی دی نو دې بریج کې دا لاندې غاښ دی اوس په خرابېدو شروع دی دا دی چې په ټایم سره ارسټي کړی نو دغه ونه خرابېدی سیملر از د کیس ویت دیس ون چې تاسو مطلب په دې کې ارسټي نه کړی نو په دې کې مونږ ته د کیریز د پلپایټس د سیسټ د فریکچر ایون چې د مات شي د جامې ماتې شي که نه یا د جامې وځي د هغې ټولو مونږ ته پکې پته لګي اوس دلته کې غاښ لګوم نو د هغې دپاره سیده ځای روزی ډاکټر غاښ لګولو دپاره به هغه به مونږ ته نه پالو او بیا به تا ته غاښ جوړو غاښ به راته جوړوې هغه سیسټم شته دی سیسټم شته پرایویټ خو نن سبا چې کوم نه نه مونږ نامینل چارجز مو ایښي دي ایون د دې مطلب دی چې هسې خو په بازار کې په 1200 او پی جي کېږي او دلته مونږ 500 چارج کوو نو ریونیو هم ضروري کېږي او مریضانو ته هم خیر رسی بالکل 1500 روپۍ پر 1500 روپۍ ته او دغه غاښ چې کوم دی چې هغه په دغه وي نو غاښ کې ورسونه پر کاغذ به درکړلو چې منډه لاړ شي هغه ته کثیری ګرانو کتونکو په ټول پروګرام کې دار څه نه کېږي خو د معلوماتو دپاره یقینا زما دا پروګرام نن د خلکو دپاره ډېر مهم دی چې تاسو راشئ دغه سیټ اسپتال یا نصر الله بابر اسپتال که نه دې ته بالکل راتلی شئ او دې کې دا د ډنټل پکې ډېره غټه شعبه ده ډېر واضحه ماته نن ډېر زیات معلومات رالل الله دې هر سړی د مرض نه ساتي خو ښه دې کې د میل او فیمیل لپاره اوس هم چې کوم دی ډنټل کې دې کې اوس به بره نو دلته به میل او فیمیل به اوس فرق راشي بیا به هلته کې وي صحیح غاښ ورته څونه وخت کې لګوي ډاکټر صاحب هغه خو مطلب دی چې کم ټایم یې وخته کې درنه درنه لګوت صحیح موږ سره اوسئ